عزتمنو یو کس له طلاق نه یو دېرش کاله وروسته بیا واده وکړو. هغه یوې زړې ښځې سره چې مخکې کومه یوه ښځه وه، هغه یو څلوېښت کاله بعد بیا ورسره دوباره واده وکړو. د وبا د بیمارۍ د امله د نړۍ کې ډېرې جالبې او نااشنا پېښې هم رامنځته کېږي. عزتمنو، د دې نه مخکې زه دا یادګینه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما داسې زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نښان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، خو اوس په امریکا کې یو جوړه چې یو څلوېښت کاله مخکې تر منځه طلاق شوی، بیا هم هغه پخواني تاریخ واده یې وکړو چې یو لومړنی ځل یې په کوم تاریخ واده کړی. د نړیوالو رسنیو د راپورټونو په وینا په اوس وخت کې د ښځې لوډ او سړي ګډ عمرونه 58، 58 او 72 او 80 دي. هغوی په لومړني ځل د اپریل په 3 نیټه په 1965 کې ډنمارک په یو کیسه کې واده کړی و، او اوس په 55 کاله وروسته یې بیا هم په دغه نیټه یو ځل بیا هم واده وکړ. د لومړني واده په مهال د ښځې عمر 20 کاله او سړي عمر 20 کاله و، خو د دواړو دغه واده په 1989 کاله کې په دغه طلاق پای ته ورسېدو. د مسلک د لحاظه دواړه جینکۍ ګرانې وې، او واده نه وروسته یې د 4 ماشومان هم وزېږېدل. وروسته یې ترمنځه اړیکې خرابې شوې او خبرې طلاق ته ورسېدې. د دوی ترمنځ د طلاق تر ټولو مهمه وجه په کور کې د ستونزې او پریشانۍ وې، او تر د هر څه نه دمخه د دې ګریډ کینسر ناروغۍ نیولې وه. یعنې د دې دا سړی ناروغه د کینسر ناروغۍ نیولې وه. هغه په هسپتال کې جمع شوی و، یعنې بستر شوی و، چې ښځې یې کور کې د ماشومانو پالنه کوله، او کله چې روغ شو نو بېرته کور ته راغلی، او وروسته د دوی کور وسوځېدو او ډېر تاوانونه یې وکړل. دغې نه وروسته د دواړو ترمنځ طلاق رامنځته شو، لارې یې جدا شوې، خو 2 کاله وروسته یې بیا یو بل سره سلام کلام پیل کړ. 2009 کال کې د امارات وکړو، او له هغې نه وروسته په ویلچر یا ګرځند چوکۍ باندې ناستې دي. خو کله چې د دې د وبا بیمارۍ په ټوله نړۍ کې خبره شول، دوی دواړو کې احساس پیدا شو چې په دې وخت کې یو بل ته اړتیا لري. د لومړني واده نه 55 کاله وروسته اوله طلاق ته 31 کاله وروسته یې په دغه نیټه یو ځل بیا واده وکړو چې اول یې د کومه نیټه واده شوی و. عزتمنو، الله تعالی دې د هر سړي کور روغ کړي. که څوک د یو بل نه جدا وي او چا خپلې ښځې ته ډېره مینه ورسره نه لري، نو الله تعالی دې هغوی سره خپلو کې مینه محبت پیدا کړي او روغه زندګي دې تېره کړي. عزتمنو، که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما داسې زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ډالۍ نښان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.